بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی الغسل. دا فصل د غسل په بیان کې تاسو ټول برګوري مونږ ویلیو اول بحث کې ازاله کېدله ازاله بیان د ازالې د حدث اصغرو. دا دویم بحث ته بدی کې بیان دی د ازالې د حدث اکبر. حدث اکبر ته ویل کېږي جنابت، دغه ازاله چې څوک کوي هغه ته ویل کېږي طهارت اکبر چې هغه دی غسل. مجموعی طور په غسل کې پنځه مباحث کوخه. څو اول نمبر فرایض د غسل سری څنګه 14 کیو، دویم نمبر سنت د غسل څنګه 14 کیو، او دریم نمبر هغه معنی د غسل دغه ذکر کړی کنه. معنی د غسل سودی کم شی باندې غسل واجبېږي دغه بیان دی. او یو مې بریک ودلو بهرحال لاندې لیکلی وته وګورئ. مجموعي طور په دې کې د پنځو شیانو بیان دی ښه. فرایض غسل، سنن غسل، موجبات غسل، غسل څوک واجبوي، او غسل مسنون د دې بیان به کوي. اخره کې به د مذي ودي تعریف راته کوي. نو کې دی ښه الکه وضو بیان ولی مقدم ذکر کو دغه وجه ذکر کړی ده ځکه حاجت وضو تزيد د غسل په مقابله کې. غسل کله کله حاجت ورته پیش کیږي او دسته خو هر وخت کی، بل محل د وضو دا جز دی د محل د غسل نه. غسل د کل بدن وي او وضو خو د دو دریو اعضاء وي، څلورو اعضاء وي، او جز مقدم به کل معنی اول جزء به درست جوړیږي کل طبعا. نو وضع امداسه وکړه. او که قرآن کې وګوري قرآن کې مول بیان دا او د استرستو د غسل ځکه هغه مقدم کړ. راځي نورې قصې کو. نو ما ویل اول نمبر را ته بیانې فرایض غسل نه ټول بر وګوري. غسل کې مولوی صاحب فقط یو فرض دی، یو چې هغه ټول بدن وینځل دي، او کله تفصیلا یې وایي نو غسل کې درې فرایض دي. یو پوزي وینځل، یعنی د پوزو کوم دن نه حصہ ده چې هغه په اودس کې سنت وا پدې کې انزل فرض ده، او خله وینځل هغه دن نه حصہ د خلی کوم چې اودس کې سنت وا په غسل کې فرض ده. او دریم نمبر باقی بدن وینځل نه دا درې فرض دي. او کو یو وته ویم ټیک د ذکر د پوز دن نه حصہ او د خلی دن نه حصہ دا بدن دی کنه. ټول بدن انزل کې دام رااله پوه شو. نور قصه کوخه. امام شافعي رحمه الله وی چې پوزه څنګه چې اودس کې دن نه سینزل فرض نه دي، او خله څنګه چې اودس کې دن نه انزل فرض نه دي، دغه شان غسل کې نه دي. نو مزمزه او استنشاق څنګه چې په اودس کې سنت دغه شان په غسل کې سنت دي. دلیل پیش کړي موږ به جواب کو ګورئ. ودا وفرض الغسل او فرض د غسل، فرض تعریف هم کړو کنه سره د پرق بیان نه. المزمزه مزمزه ده، والاستنشاق استنشاق ده، وغسل سائر البدن يوینزل د باقی بدن دي، يوینزل د ټول بدن دي. سائر ما ویلو کنه جامع په شروع کې مقدمه کې دوه مانو معنی راځي. علامه شامی د اودس په بیان کې ذکر کړي به ویلي دي چې د مغرب په حواله باندې چې بهتره تقریبا مغرب دی او قبل کوم کتاب حواله ده چې صحیح دار چې په معنا د باقی دی، کله یو صحیح کیږي کله بل صحیح کیږي. بهرحال او انزل د ټول بدن. نو اعتراض وکړه کنه چې لکه بس ټول بدن کې مزمزه او استنشاق راتللو، نو دا بیل ولی ذکر کوي، بیل فرض ورته ولی وي. نو دا اصل کې رد کوي په امام شافعي رحمه الله باندې. وعند الشافعي رحمه الله هما سنتان، دا دواړه سنت دي فيه بغسل کم. دلیل یو نقلی دلیل دی لقول علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرمائی 10 لس شی ندی من الفطرتی، دا فطرت ندی. فطرت معنی سنت دی، فطرت معنی سنت خپل صاحب دی هدايه وي ای من سنتی، دا سنت ندی. اولان دی غشماری لیدی کا. او بیا 10 من الفطره کم اشیاء دی. دا بیان مسلم شریف کی ذکر دی. هغه کی قص الشاربی یو بریتان وړه کول دی، او دویم و اعفاء اللحیه ګیره چې د اوږده ساتل دي کم از کم یو موټی، او به دریم نمبر و سواک و مسواک دی. څلورم استنشاق الماء
اوبه پوزه کې اچول. او به پنځم قص الاظفار نوکان کټ کول. او به شپږم نمبر غسل البراجم کم جوړونه دي هغه وینځل. ونتف الابط او وم نمبر به د خرګونو ویخته ویستل. خرول هم جایز دي خو افضل ویستل دي. او به وحلق العانه زیرناب کوم ویخته دي هغه کټ کول خرول. او نهم نمبر و انتقاص الماء استنجا کول وبو سره استنجا کول. قال زكريا وقال مصعب وي ونسيت العاشرة معنا لسمير دي ومعلومي دا چې الا ان تكون المزمزه چې دا رسم شي دا مزمزه ده یعنی خلی کې وبا چول. هغه کې یو بریتان وړه کولې دا برشونډي د سپینواله نه ده دا ښکارا کول ښا دا بریتان وړه کولې د دین چې خکته به مکروه ده یو مسله دا اصل کې د حضور عبادت مسلې دي خو خوند باره واوري. افاء اللحيه ګیره وګدولې نو تر یو موټي پوري ګیره د یخیره حد د دې زیات کټ کول من دي. دریم والسواک دي استنشاق پوز توبه چول. او دغه شان نوکان کټ کول او براجم وینځل د شرمګا یو زبل سي. نتف الابط د ترخونو ویخته کټ کول. حلق العانه نوم نلان دي اخته کټ کول. او انتقاص الماء دا تقریبا خلی توبه چوله ته ویل کیږي. امخ کې بوزو ته وکنه استنشاق دا یو دا شو راځي جی. او د سر ویخته چې دي کنه سر ویخته دا تر ولو پورې جایز دي ښا یو حد ادارې تر غوګونو یو ورپسې د نیم څټه پورې او دریم ولو پورې او ورونه چلان دي چې دې تر کوس کړي نو کومولا را کوس کړي کامي اګه مفتی را کوس کړي او شیخ الحدیث دا ناجیز دي خلک سره مشابهت ده د دې دلیل د جواز نشته او فتاو باقاعده لیکلي ناجیز دي چې د ولونه اختکټي کته دا ناجیز دي لکه اساس د کلامي وګورئ الکشن سمجه ته ورسېدل. وذكر منها نبي عليه السلام د دین مزمزه او استنشاق هم ذکر کړي. ولهذا كان سنتين في الوضوء وس قياسي ووري کنه وې دغه وجه ده کنه چې په ودس کې سنت دي مزمزه او استنشاق. ولنا موږ د بار قول د الله تعالی دی موږ د بار اول نقلی دلیل وان کنتم جنوبا کچره تاسو جنوب یې فتطهروا ځان خپا کوي او خپا کول څه دي امر بالاتحار الله حکم کړي د اتحار او اتحار ویل کی مبالغه ده بکی ټول بدن وینځل څه وینځل نو تقاضا خدا ده کنه چرځي توبه ورسي حتی سترګو کې مردن نه کی حتی شرمګاه کې مردن نه کی ای تقاضا خدا ده ټول بدن وینځل خود مرده چې اول حرج مدفوع حرج کو شریعت کې دفع ده نو سترګو توبه بوتل شرمګاهاتو کې وردن نه کول دي کې خو شرمګاهات می جمع ذکر کړل چې د باجیګاتو چډیر راځي مې ډیر شي جوړي نو شرمګاهاتو کې حرج دي کې وردن نه کې او پاتې شل خلی کې ټول خلی وینځل یا بوزي دا کوم نرمې سره دا وینځل دي کې حرج نشته نو دا بي موږ دې مادو کې شپاړه سما ول سما اتل سما نور لسما ماده هم بدق کې دا خپل کې شلمې بوري. الامر اذا ضاق اتسع شي چې تنگ شي به کلاویږي حکم به لګسان شي. المشقه تجلب التيسير مشقت چراسي اسانتي ځان سره وري. لا ضرر ولا ضرار اسلام کې نشته. الضرر يزال ضرر بزایلکو الضرورات تبيح المحظورات دا پنځه وړه مادي بدی دي ښا خدا رشي ورپسې یو اجتماع ماده ده تقدر بقدرها څومره پوری هغه وره نه بدی خلی کی ضرورت حاجت حرج نشته پوز انځلو کې نشته پویږي. برحال نور اخیره کې مسله پوره بیانو مګورې وته الله امر کړي بالاتحار باندې اتحار ویل کېږي او تطهير جميع البدن انزل ټول بدن دي اعتراض سترګو سره به وسکو الا ان ما تعذر مگر هغه چې متعذر وي ایصال الماء الیه رسول دوبو اغیتا خارجون هغه دې حکم نه خارج دي ځکه هغه کې حرج دي مختمی علما دي ویلي بخلاف الوضوء
اودس داسې نه دی. تاسو لږ وګورئ امام شافعي رحمه الله یو حدیث ذکر کړی چې مزمزه او استنشاق سنت دی، داسې ده که نه؟ او بلې قیاس کړی و بشا باندې اودس باندې. نو ول قیاس جواب کوو. ګوره توجه جي، دا قیاس ټیک نه دی. مقیس به د مقیس علیه نظیر وي، دلته داسې نه ده. شرایطو کې ویلي که نه مقیس به د مقیس علیه نظیر وي، نه ده دلته داسې نه ده. څنګه نه ده؟ توجه، د اودس په باره کې الله ویلي، د غسل په باره کې فطهروا تاکید صيغه ده، مبالغه ځان خپا کوي. داسې بیان په اودس کې نشته. بل وره اودس کې الله ویلي دي فغسلوا وجوهکم، مخ وینځئ. او وجه د چا نه د موږ مخکې ویلي مواجهتنا، چې کوم بل ته مخامخ کېږي، کوم چې ښکار یا هغه یادوي. او مواجهت د خولې بدن نه ایسه او د پوزې بدن نه ایسه معنی نه وي. نغه ویل وجه وینځه او هغه وجه نه ده، نو د هغې وینځل هم نشته. او د اودس مبارک غسل مبارک کې څه ویلي؟ فطهروا. دوه فرق شو پکې. وګورئ دا قیاس ټیک نه شو ښه. د قیاس ته مولا فاروق وی بخلاف الوضوء وجه الصغرى ذکر کوي د شکل اول، ځکه واجب فيه غسل الوجه لأن الواجب فيه غسل الوجه، ځکه واجب په اودس کې وینځل د مخ دی صغرى. والمواجهة فيهما منعدمة، او مواجهت د خولې بدن نه ایسه او د پوزې بدن نه ایسه خو نشته دی. نو فالواجب فيهما منعدم، وجوب په هغې کې هم نشته دی چې هغه وینځي. ښه نو اوس هغه حدیث ته جواب کې هغه حدیث ذکر کړی که نه 10 من الفطرة، جواب اودس کې دی که نه یار؟ څه معنی لږ بر وګورئ. اودس کې له شي نه، اودس کې د فطره سنت دی اودس کې. او دلیل هم به دې پیش کوي. والمراد بما، او مراد باغه حدیث معنی رواکم چې امام شافعي رحم الله ذکر کړي حالت د حدث ته ښه بدلیل قوله علیه السلام. چرته درنه پکې کمزوري ونی شي د امام شافعي رحم الله په دې نسبت کوله کې خلک ورانه امام شافعي او امام شافعي غلط وایي. ښه ډېر لوی سړی تېر شوی، تاسو ته ما ویلي وو که نه؟ دا څه دی؟ انتهایي لوی سړی تېر شوی دی. او هغه اشعار تاسو ته په دغه کې یاد دي، هغه جامع کې دي. جامع کې الخبر حسب وجوبي په قصه کې لولا خشية الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي. الله ویرانه وی الله دومره علم را کړی، خلک به ټول په خپل علم خپل بندگان جوړ کړی وي. لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. لبید نه بم شاعر وي. پیږي کنه ډېر لوی سړی تېر شوی، نو ښه په عزت احترام سره به نوم علی ما باندې خو یقین وکړه د نوم د غونې ذکر کوي. امام شافعي رحمه الله بل اتفاق د خپل زماني قطب وګورئ بما روى حالة الحدث، هغه حالت دی حدث معنی حمل له. الدلیل سره ولی بحاله دی حالت حدث معنی حمل وی بدلیل قول علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرمای انهما دا دواړه دا فرض دی په جنابت کې، سنتانی فی الوضوء کی سنت دی. البته دومره ده چې لم اجدها هكذا، حدیث دغه شان نه دی. او داری قطنی امام حاکم ابن عدی حدیث حضرت ابو هريره ذکر کړی دی، هغه کې داسې دی جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم المزمزه والاستنشاق للجنوب ثلاثا فریضه. فریضه وته ویلې دغه حدیث کې مخکې راځي جی. اوس ما ته لږ بر وګورئ، منګه ویل لږ خارجي نوې مسلې پکې بیان کو. ناول خزان په دې پوهه کوي چې خوله وینځل دا دي چې د خوله څومره یې سره ټوله وینځل شي. هغه دا چې سړی باقاعده دغه وکړي د خوله کې اوبه تاو راتاو کړي. څوک وایي دغې ته مبالغه وایي او څوک وایي غلغلو ته مبالغه وایي. خو بهرحال مبالغه سنت ده. غسل کې مبالغه څه ده؟ بس ټوله خوله وینځل فرض دی. اوبه تاوول راتاوول پکې دې ته مبالغه وایي. یا څوک وایي غلغلې کول دې ته مبالغه وایي، دا پکې سنت ده. خدا له چې کله روژه نه وي ټوله خوله وینځل دي. نو که یو سړی داسې وکړي چې اوبه وڅکي نو بیا به دې کار کېږي که نه؟ نو که اوبې ډکه خوله وڅکلې، مطلب خولې ډکه کړه ویې څکلې، نو بیا معلومېږي هر ځای انځل شوی دی. بس ټیک ده، کار وشو. خو ښه نه ده دغه شان مستعمل اوبه دې تېرې رابارې که. او که چېرې ډکه خوله اوبه نه وي، هسې دې ژبې او د حلق ته تېرې شولې، بیا په دې معنی کار نه کېږي. پوه شولې؟ بیا که چا غاښ کې مساله ایښې وه نو بیا نن سبا چې مساله به غاښ کې کېدي که نه، نو هغه بیا نه رالرې کېږي تی مستقلي ښه. نو هغه حکم د غاښ کې شي، د هغې دپاره اوبه تېرېدل بس کافي دي. ټول پوه شوئ؟
اصل کې موږ یو قاعده د منګل ته قدري کی ویلا حضرت لیکلي فقه البيوع کې بلکې هدايه بيوع کې هم دا او علامه شامي وغیرہ ټول فقها لیکلي چې کله یو شی دلته وګورئ کله چې یو شی یعنی دا متصل وي د بل شي سره یعنی با سره په اتصال قرار متصل نو به دا غیب حکم کی نو مساله اوس د غاخ او د خلی سره متصل په اتصال قرار شول متصل مشول او همیشه را بار شو مطلب ټیم په ټیم څوک نه را لري کوي بس غاخ په حکم کې شو دغه شان حکم دی که څوک غاخ ولګي نو به نو دغه دوه صورت دي یو غاخ اغي چې هغه بس کلک مضبوط وي کرا لري کې تکلیفي بګي نه غي حکم دی نه غاخ دی متصل به اتصال قرار دی بس نه غاخ په حکم کې شو باغي وبت فی کافی له لاندې هغه کمزې چې دغه تو بر سوال نه دي ضروري او کنه پاسان را لري کېږي لکه د جامي چې د بوډاګانی را لري کې وګدي نه دغه کې چې غسل صورت به را لري کې د متصل به اتصال قرار نه دي نو حکم دی نه غاخونو نه دي او کچری چا کېپ لګول په دغه خمانه نو هغه عام طور کې مضبوط لګي به نه را لري کېږي هغه متصل به اتصال قراري بره چې به وبت وکړي کافي د ټول بوې شوي به کنه بوې نه شوي او کم زنانو مخ باندې هغه شی لګولې او څه وته وي نو موږ او داس کې مسله کړې و میک اپ چوته وي نو هغه هم د ور معنی نه جوړيږي لاندې وبو رسیدل نو بس هغه سبق نه کوي نور کسی هم بکیږي ګورو سره پاتې شول د بوزو مسله نه بوزو کې حکم داري چې د کوم نرمه سره مجموعه وینزل فرض دي او په دې کې پوزه تریول ته مبالغه ویلې کېږي د فرض نه ده راځي جی اوس راته د سنن غسل بیان کې څلور سنت دي تاسو لږ بر وګورئ اول سنت دا دی چې لاس به وینځو دویم سنت دا دی چې کوم زمانه نجاست لګېدلې هغه وینځو که شرمګاه منی که ببل زمي داسې نه چې خور شي دریم سنت دا دی به اودس وکړو څنګه اودس سیمون د پاره کوو او عام طور چې کله غسل کوي نو به جمع کیږي کنه او به هغه خپې ور سره نه واپس نجسی کیږي نخپې به کې خالی پریدونه څلورم سنت دار چې کله غسل وکړو لري شو به خپې وینځو او که چا بڑی بخو کړي یا د سې باندې ولاړی چلته بنه جمع کیږي نو به کې را څلورم نه دی بل ته زه په ځمانه وسخپې مینځه خبره ختمه کا دوه قسم حدیث نقل یو په یو حمل بل بل پويږي او ته وګورئ باقی دام په سنتو کې دلته نه دي ذکر کړي چې خي طرف نشرو کول درې درې په اعضاء انزل مسکولم بکی دي یو خبره ده تاسو د یو غنې ملکم سنن چې ده او دست هغه د چا امر غسلم دي ادمره خبره ده چې په اودس کې قبله ته مخ کول سنت دي یا مستحب دي غسل کې نه دي ځکه غسل کې سړی جنابت کی وګورئ وسنته او سنت د غسل هغه د یبت المغتسل چې ابتدا دی وکي مغتسل هلکه دا خو مغتسل نه دی کنه یار دا خو دې نه بس غسل کوي نه جواب قریب د شی باندې حکم ده ان شی لګي نو اول فيغسل يديه وفرجه ويبنزي لاسونم اول دا یو شو وفرجه شرمګا به وینځي دا دویم دی همدغه شان دویم سره دا مرګره دی ويزيل النجاسه ويزيل النجاسه نجاست بزایل کی علامه شامل کړي دا به ولې زایل کی د سینې چې خود شي کا دا کله امکانات علی بدنی کې په بدن باندې څه مشکل شته دی دوا دریم ثم يتوضا وضوءه للصلاه ببودس کی بشان دا ودس د څنګه چې منتقي نو ټول سنن دا غي د دیم دي الا رجليه خپي بنينزي خدا کوم صورت کې بخپینینزي دواړه قسم احادیث پکې دي ښا کوم دغه چوبه جمع کیږي ثم يفيض الماء على راسه وسب وبرړی پټول بدن باندې دا خو فرض دی دا که سنت ته ځکه مونه ویلو دا طریقه د غشن سنت د بهخه وصائر جسده وبرړی بسر باندې پټول جسد باندې څو پیری درې پیری یو پیر فرض او باقي دو پیری به سنت وی د دې به دوه طریقې فقهاو نقل کړي بر وګورئ اول پخی ولی معنی به بغت ولی معنی او به بسر معنی او بلا اول بسر معنی به بوخي ولي او به بغت ولی باندې او دې طریقې ته فتح القدیر کې راځي ویلي تاسو پیږئ وګورئ فيغسل رجلي كم ته ورسېدلو ثم يتنحى عن ذلك المكان دې مکان نه بخواشي به بوینځي رجلي خپي بوینځي هكذا حكت ميمونة رضي الله تعالى عنها اغتسال رسول الله حضرت میمونی نکاح مسئله بل ان شاء الله اسامي کې راشي کا تبل راشي
نافی او مثبت په بیان کې. دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترور د مور خورې و. نبی علیہ السلام سره نکاح کړي و، حرام کې وکنه وځه پرې دی د قصې. هکذا عمده شان حکایت کړي حضرت مومنی اغتسال رسول الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسل چې خپې رست وینځلې. تعلیل د دې چې د خپې ولې شاته کې وانما يؤخر مؤخر کوي غسل رجليه وینځل د خپو لانه ما في مستنقع الماء ذکر سړی دا دواړه خپې چې دي دا پاغازې د جمع کېدو د اوبو کې دي. کوم اوبو المستعمل کوم مستعمل اوبه دي مستعمل اوبو رسو حکم را روان دي. اگر که راجح رای بګې دا چې دا پاکي دي او پاکون کې نه دي دا راجح رای ده، خو یو رای دام ده چې نجس دي دا غیر رای خیال ساتلم پکار دي لہذا به د خپې نه دي رست دي وینځي. فلا يفيد الغسل غسل فایده نه ورکوي حتی لو كان على لوح. دا یو بل صورت دی کچېرې په یو تخته ولاړو اوچتې چپړې به خوګړې وي ليؤخر مؤخر کوي دي نه. اوس سوال دا دی چې شروع کې ولې ویل چې اول د نجاست وینځي دا غي بیان کوي دا څنګه چې خور شي. وانما يبدأ بازاله النجاسه الحقيقيه زکا کای لا تزداد دې د بار چې زید نشي به اصابت الماء نوبو رسیدل په وجه مطلب نجاست مانی وبو ولګي وبو خو به خوېږي نو ټول بدن بریزان سره څه کې نجس کی نو بهتره ده دا ول غزه پاک تاسو پیږي څه مشکل خو نشته. به برګور الکشن لنډه دا چې ټول بدن بینځي یو زم کدن نه پاتې شو کار بورانی کا یو زه نزه جدید مسئله بیانو مخارزی رس به بیان کو اگر خزو قصه لا پاتې دغه د خزو دی ګوره یو تا تاسو برو ګوره وسرته یو جزئیه بیانې جزئیه دا چې خزي به کمسي چې د کولاوي کنه کمسي وته منغوایو تاسو څه وایي کمسي وته وایي کوڅي چونټا دا به کولاوي کنه نو که شریعه کمسو کې هغه پولونه ورکړي وخت ودرې زي تاوي څه وته وایي شي کدا شي کړي ونو حرج دی ندی کولاوي خدا باغه صورت کی چې اوبا د سر ویخ ترسي کده اوبو ویخته یعنی د سر څرمنو ترسي او دا کمسي کدن لمدین شوي نه دي خدا کمسي د خزي یادې کا دا لکانو نه یادې به ګیرم نه غټ اختیبري کوي لکه هغه کس به بدی ښکاری سره وي چې یو لس کوته کوي بنه وي یو ولا بکونه دنه کی ابه خلکو د اعلان وکي چې سزا په تور به یو میشه بوري تلری کوي نو مګو چې بکی دا خو دې غرکا تاسو پیږئ کنه او به ناجایز ختم بریخي ولې نه لاندې تلی خجی کوم دې ته ورسېدل سمول ها نه دا د خزو دي سړو د بار کمسي وال د خزو په شکل کې حضرت اباحت مسله د بار په څلور مهدای کې راځي دا ټیکم نه دي خو کوالي کولاوي ویغه او کې حرج نشته دم کړه خزو وخت کولاو نه به دلته دا مسله نشته دا بلم نه وکم چې ما وکړه نو خزو وخت کولاو ګوره به با ټول وخت مینځي سر څرمنې ته وبره سوال سره دا وخت به مینځي او کوم څو صورت کې وخت د نینځ چې کنه کوم څه هغه ضروري نو او سړی به کمسي کولاوي مې ویل او کسړی ګیره کوم اخا دغه حرج دې نه مونږ وایو چې ګیره کوم دی بس هغه د مخ ویخت او ورسې چرمنته او کګیره لمدنې شي خیر دی کنه وینا نه دې کې خیر نشته لاندې دا دې کې انځلو کې حرج نشته نه دا به انځي ویږي او تو ګورئ وليس على المرأة نشته بخ زمانه دا خبره یعنی لازم نه ده بخ زمانه ان تنقض چې کولاو کې زفائرها خپل کمسي لازم بینه د کولاوي ډیره خبره ده په الغسل بغسل کې اذا بلغ الماء وصول الشعر کله چې وبرسي هغه بیخ د ویختو ته یعنی څرمنې د سرته لقوله عليه السلام لام سلمة نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ ته فرمای یکفی کی تا د بارکا فی اذا بلغ الماء کله چې رسی وب اصول شعر کې شعری کی هغه بیخ د ویختو ستاته وليس عليها وبس بل مساله نچی څرمن څو دوی چې کوڅې نه کولاوي نه کوڅو من زخته خو او بنلم دیږي به وای سباق نه کوي مړه وليس عليها فخزنه د لازمه بل ذوائبها اغه لمدول د کمسو هو صحیح سیداره اگر چې روایت ده پاشه د عبد الغفور کی دي چې د سی وکي چې دا با وبو کی ور کی د کوڅې او به بیخي نچوړم کی دغه صحیح نه ده لما فيه من الحرج اذا كذلك حرج ته حرج خو مدفوع ما پنځم دی ویلې د پنځه من الشلم شپاله من الشلم پوري والحرج مدفوع بخلاف اللحيه ها ګیره کې دا قصه نشته
چې بس د مخ څرمن به وینځو ویښته دي وچی لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى إصناعها ځکه هیڅ حرج نشته برسېدلو د اوبو کې میندې ګیري ته تاسو پوه شولئ غسل اکبر وګورئ د زنانو د سکار کړی کنه دیو کاپر ټی لګولې کاپر ټی منګه قدرت یو درس کړی دی یو نه دی 3 درس دی حضرت بحث کې باقي یو دی درس چې هغه سره بدی ټکی معنی دی چې عزل جایز دی کنه دی كنا نعزل والقران ينزل نو عزل وګد قسم پکې کړی عزل خلق کله کوي هم پکې دا مسله کړی دا چې حمل کله نه جوړیږي هم پکې دا کړی دا چې حمل نه جوړیږي جوړولو څو صورتونه دي دا یو مختلف صورتونه دي د بایولوژي قصې دي ابه کله واوري کله یو طریقه کیږي او کله ود صورتونه کیږي به پکې جایز کم دي او ناجایز کم دي پوره بیان دی ما ته لږ متوجه شي ولې سم خزه کله کله داسې کوي چې بچی نه راوړم نو دا رحم وګنډي باغې باندې درې خمو تارام تور لګي کاپر ټی ورته وي د ټی شکل کې انګلیش ټی ادا د شرمګان لاندې رزوړندي نو اوس په غسل کې د غې د وینځلو بچ حکم می نو به هغه متصل دی بدن سره په اتصال قرار او کم چې ظاهري بدن د غینځل فرض دي نو کم چې شرمګان لاندې دی وینځي کم چې شرمګا کې دن نه دی هغه خارجي داخلي بدن د غینځل نشته باقي زنانو مندرې چولي او میخکیه چولي ګوتمیه چولي سړومه چولي نو غسل کې کچریغه شینه کلاو سوري کلاو دغه میخکو مندرو بس کافی ده به احتیاط دارې لګي تا ورتاو کیو کنه سوري تنګو یو بنور دی به خامخه تویره توي چې لمد شي کني کار باندې کیږي همدغه شان ګوتمن حکم دی کلاو غټیک د کنه وا تویره توي به چې نن وبو ورسي او دې کې بهر صورت احتیاط هم دي چې بهر حال تویره توي بلکې لري کوي دي ټول بدی پوي شو کنه موجبات غسل خجی بس کو څنګه غسل جنابت کې صابون استعمالول شي کنه بالکل استعمالول شي بلکې احسن دیکھا ځکه بدن وینځلو کې څه نقصان خو نه کوي نورم بدن خپا کوي دا نورې خبرې هم کړې دي دا خبره هم پکې ده کچا د مخکې اودس کې کړی م کچا په سر باندې ویښته لګولي ویګ نه د مسې خبره خو اسانه و ربعي سر باندې کار کېږي غسل کې به څه کوو نو د غسل مسله دا ده تاسو غوږ شئ که ویښتې باقاعده کړي نو بیا د سر جز ګرځېدلی دی لکه نن سبا یې کړي اوس جایز دي که نه دي بېله مسله ده دا د حضر عباحت ده هغې سره به بیا په څلورمه هدایه کې ګورئ خو هغې کې داسې نشتم بې مونږ قدرۍ کې مونږ بیان قیسې کړي دي ښه قدرۍ درس هم کم کړی که نه د قدرۍ ما تقریبا 17 کتاب الحمدلله ریکارډ کړي دي دغه ټول یو طرف ته که قدري بل طرف ته که هغه ټولو کې کم محنت شوی دی تر هدایه به یو پورې او قدري محنتي په غالب دی هغه دومره کار شوی دی پته به هم درته نه لګي دا اوس شروع دی عبارت کم دی پته به هم نه لګي بهرحال کم دی ته ورسېدلو نو دغه ویګ مسلې ملته حضر عباحت کې به ادام کړي دي 3 درس دی حضر عباحت خو یو اوږد دی هغه یو نیمه ګنټه دی که څومره یو پکې په وټساپ باندې زی راځي نه هغه چې د موقع و به واورې د خیر اوسې نن قریب یوټیوب کې ورکو نو کې به د دې بیان شته نو ویګ که بسر لګېدل موږ ویل کې اخته کړل شوي نه بس څه خبره نشته دی اصل حکم دار چې د سر کم بیخ دی څرمن دغې ته اوبه ورسوه هغې ته رسیم او که ویږي ایښې وه ټوپۍ نو که هغې نو ویښتو د یخته یعنې د سر څرمن ته به اوبه نه رسي بلکې هغه دوه قسمه یو ربړ یا خو بیخي لاندې اوبه نه پرېږدي یو هغې چې هغه ربړ نه لاندې اوبه ځي خو هغې سره الپي شریش دغه شان څه شی هغه لګوي نو هغه به اوبه نه پرېږدي نو په هغه صورت کې به را لرې کې او که حرج نه و دغه الپي وغیره به هم لرې کې بلکې دې ته ضرورت نشته رشته دې خامخا دا شی ولګوي چې نشته نو خامخا به لرې کې سر به یې ځي غسل به دې نه وځي پوه شولې بل چې د چا څه سوال مالي
غسل کې اودس کیږي ښه بهتره ده سنت لکه څنګه چې موږ ویله چې اودس مخکې ته وکړي که چا ونه کو پس غسل کې خود به خود اودس وشو د هغې نه پس اودس کولی شي اوبه ضایع کول ښه نه دي خو بهتره به دی چې غسل کې هم سړی نیت وکړي په زړه کې بهتره به دی چې غسل کې هم سړی بسم الله ووایي او دا هر څه نه مخکې ښه که یو داسې وشو دا توالي ده چې یو سړي غسل وکړلو مثلا مزمزه پاتې و استنشاق پاتې و یا کوم ځای وچ پاتې و توجه نو به ورځ پس دریا شو که 2 ورځې پس دریا شو ګنټه پس دریا شو نو توالي نه د ضروري چې یو بدن یو عضو ولا نه وچ شوی یو بل به انځ نه د ضروري نه په اودس کې نه په غسل کې لہذا هغه کوم ځای چې وچ پاتې شوی قوینځ بس کافي دی پوزه ته دی بنوي چولي وای چې خپل د نه وای چولي وای چې بس کافي ده خدای دا کوم منځونه شوی همدغه حالت کې غني دي شوی به دوباره کوي اول قدم اهمه مسله ده کچا خپل لګولي نظام دوه قسمه یو داسي کنه خپل لګولي لاسي لګولي ګوته لګولي چې بلا حرج بغیر تکلیف په اسانه را لری کیږي یعنی دې ته ضرورت نه چې سړی د خامخا ډاکټر لاړ شي دې تر لری کی دې صورت کې دا جزء متصل به اتصال قرار نه دی نو غسل کې به لری کی خامخا کني غسل نه کیږي پوهیږي به دیم صورت دار چې هغه داسې متصل وي چې هغه لری کولو کې حرج وي ډاکټر لبه کیږي نبی متصل به اتصال قرار دی مس بغیر یوبت یې بس کافی ده همدغه شان فقهاو لیکلي افضل التطبیق کې یو کتاب دی قدری شرح دغه کې جدید مسلې را نقل کړي هغه کې دا سیده صورت پکې ده بلکم ده بلټي ته تاسو کې لوي کې دا خبره رس ان شاء الله وبو کې راځي کدو وبو بیان کی وبکله مستعملي کله اذا غلب عليه ماي مطلق کوم دي او ماي مقید کوم دي ان شاء الله کې دا راځي ښه خو بهرحال چې بدن نه د ساس کې بلټي کې لویدل یو ساس کې دوه ساس کې هیڅ باک نه کوي ځکه دا وب مستعمل دي او مستعمل وب کې راجح راي دا پاکي او کمنوري وب دي هغه څه دي مطهري دي بلټي والا نو په دې کې به اجزا او به اعتبار سره کم غالب غیر اعتباري نو غالب قوالټي والے دي پاکي ها کنه بدن کې رقم زیوینی دی یا د منی کمې سره هغه بلټي کې وګرځیدل به خو نجس کی نوکان چې دې کنه نوکان پالش دم اهمه مسله ده دا ودس کېم دا غسل کېم دا نوک پالش ته څه وته وای دغه چې د مانی جوړیږي او بدن نه پریدي دلیل کول ضروری دي غسل کېم او دغه شان په او دس کېم او کبره کوم نوک لګولې پی نو کاغم لاندې وبنه پریدي بم لري کوي بل څه پدې نوکانو کې وغیرہ کې د اخیری میری نه کتی نه سبا کنه کې غوبو معنی نه جوړیږي خدن نزي وببريدي ولري کولې بهرحال بهتر دي صفائی خو نس پیمان دي بدن باندې یا د اعضاء وضو باندې شریش البی لګیدلی یا دا صحیح وغیرہ به لګیدلی او هغه مجسمه یعنی هغه لاندې بدن دوبنه بریدي نو او داس کوم دا حکم دی لري کې به غسل کوم دا حکم دی لري کې به البته کله لري کولو کې حرجي چې لري کې بدن دي زخمی کیږي ور سره بس به ول حرج مدفوعه پنځل سمینه شپاله سمینه تر 20 پورې کوم مادي مو ویلې په بنا باندې به افدا تاسو پیږئ دا د وټ والا کوم سیدام نه لري کیږي نکریزم نه لري کیږي چې کله لاس وینځي نه په څرنګ سره پاتې نو رنگ باک نه کوي کا او بلان معنی نه جوړيږي او بلان دي رسي اٹا کې ما کې چکړې دم د حضور عبادت مسله د ګل ملي جوړ کړي چې لړم جوړ کړي چې یو شیبل شیشنی جوړ کړي زنانه معنی تندي معنی خالونه جوړ کړي دا حضور عبادت مسله دا نه د ټیک دا ان شاء الله څلور مهدای کې وایو البته که چا جوړ کړي معنی نه جوړيږي ځکه خبره به سرمن راغلي او دس کې غسل کې د غسل او دس مسله کې مسله چپوله بټه نه دي شری ځکه سرمن خو په راغلي وای اسم سبق کم شوه سوي صحیح ده ګیره سری رنگړی صحیح خبره ده دا هم او به وختته رسیدلونه نه منی کوي رسی وته نه بس سبق نه کوي دا بیل مسله ده چې تور رنگ جایز کنه دا به حضور بات مسله ده هغه د فقهات بنجاری بکس و ير قسمه مسائل پکې
کتاب الکرایه ته متوي کتاب حصر عبادت ته متوي بل خو څه نشته وای ګوره لګه باجیګانو څه مسله خو به کې نه